یو څو جرایم دي د ښځو د هغې ذکر هم درته کوم او د هغې د اصلاح طریقې هم درته ښیم. لکه یو لوی نقصان لوی جرم د ښځو ناشکري ده. په سړو کې د ښځو په نسبت ناشکري کمه ده او په ښځو کې زیاته ده. او د هغې بدله یو دوه مثاله د شریعت په رڼا کې درکم. یو مثال یې دا دی چې حضور پاک مبارک یو ځل وفرمایل وی ما ته الله دوزخ وښو او په دوزخ کې مې په زیات تعداد کې ښځې ولیدې. وی دا سیبه ولې؟ وی بکفرهن دا ناشکره دي. نو صحابت تپوس کوي یکفرن الله، دوی دا الله ناشکره دي. نو حضور پاک وفرمایل یکفرن العشیر، دی د خپل مرګري د خپل خاوند ناشکره دي. او حضور پاک مبارک په خپل یو مثال ورکوي وی لو احسنت الی احداهن الدهر، وی که ټوله زمانه دې ښځو سره ښه سلوک کې، ډوډۍ م وله راوړې، میوې م وله راوړې، او د جامې او د پیزار غم م وله کې، ټوله زمانه کور دې م وله جوړ که، او چې پلار کره د خولې ټکې د خولې نه نیوتې په مخه دې رسولي، او ډاکټر معمولی په سر خوږ شي نو ډاکټر لی په منډه ځغلی، نو ټول عمر ورسره ښېګړه کې، ثم رأت منک شیئا، داسې لږه غوندې غلطي در کې ولیده. شیئا دا طالبان پې پوهېږي دا تنوین د تقلیل د پاره دی، لږه معمولی غوندې داسې پوټینۍ غوندې غلطي در کې صحیح کړه. نو دا څه وایي؟ دا نه وایي چې خیر دی که دا غلطي وشوه، ته خو ما سره زما د سر تاج یې، ماله ډوډۍ راوړې، ماله د کور جوړ کړی دی، ماله د اوبو خوراک انتظام کې، نه چې دونه غلطي در کې صحیح کړه پوټینۍ. څه وایي؟ وی ما رأیت منک خیرا قطو، اے سړیا تا نه خو ما چرتم خیر نه دی لیدی، او یې ښه روز مې دنه نه دی لیدی. دې وخت کې سړی وایي چې دې بلا سره څه وکړم، ښه مضبوط غوټن کوتک داسې ده که نه، چې دا جامې دې د پلار د کوره راوړي دي، او دا چې کومه ډکه شوې ډوډۍ دې وخوړه دا د کوم ځای نه راغلی وه، او دا پیزار دې د چا په خپو کړی دی، او دا چې کم کور کې اوسېږي دا د چا دی، او دا میوې چې خوري دا د کوم ځای نه دي. خو نه ګورې روڼو وال د ښځو منه دي، ښه داسې ما خوشطبي د سره وکړه. دا ولې ناشکره دي؟ دا زه نه وایم د دواړو جهانو سردار وی. یا یو دویم مثال یې موره، حضور پاک یو ځای خر بشیر جان د دې غم خلاص دی، دی لا وی ما له واده وکړه، سړیا دا نور لږ په غم اختر چې تم واده دې غم نه خو خلاص دي، که تا له خوا څپېړې چلم نه درځي، ناشکري به دی کور ودانې کوي او ورغروالې به په بل بل برې د مرۍ نه رانیولي. ړانده چې یو بل سره اکثر په جګړه نو یو خپل زوی راونیسي او بل هم خپل زوی راونیسي، نظر خو یې نه لګي که دا د پرمان دی. ګورې نو حاصل د خبرې دا دی چې ناشکره دي. دویم مثال یې وره، حضور پاک مبارک فرمائی لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاتن، وی یو گاونډی د بلې گاونډی تحفه او خیرات ته سپک نه ګوري. وی اگر که دا یو گاونډی دی بلې گاونډی له د چیلې د خپې د هغه نوک غوښه ولې ونه لیږي. او بل حدیث کې زلفا محرقا، د چیلې د نوک دا سوځېدلې غوښه، دا سوځېدلې غوښه د چیلې د خپې به څه غوښی، او چې هغه هم لا سوځېدلي، نو کوئی داسې معمولی شی ام یو گاونډی بلې گاونډی له په تحفه کې په هدیه کې ولیږي نو سپک به ورته نه ګورئ. نو علما لیکي وی دا حکم سړو ته نه کوي چې تاسو دا سپک به ګڼئ، وی ښځو ته وایي. وی معلومیږي دا چې دا د گاونډی د خیرات ته او د ډوډۍ ته او د هدیې ته او د تحفې ته دا سپک دا سړی نه ګوري، دا ورته دا ښځه ګوري. ښځه کې دا یو صفت شته، دی څه پخ کړي دي او دی څه راوړل او دی سنګ ترکاري پخ کړې ده، دا دی خاوند ته ښیي چې ګورې د پخولو والا چل صرف ماله راځي، دا بل چاله نه ورځي. دا ناشکري ده په ښځو کې، د خاوند ناشکره، د خواښې ناشکره، د مور ناشکره، د پلار ناشکره.
دا ناشکری دا پکی یو عیب دی. حالانکه داسې بیبیان هم تیری شوي دي چې هغوی به په دې کې د ډېرو سړو نه او د ډېرو خلکو نه په شکرۍ کې مخکې دي. اوس نبی علیه السلام فرمایي وی ښځه به د خاوند تابعداري کوي. یو حدیث کې راځي وی که ما حکم کولی چاته یو انسان ته چې بل انسان ته د سجده وکړي، سجده ما سوا د الله نه بل چاته منه ده، خو که ما دا حکم کولی یو انسان ته چې د بل انسان سجده دې وکړي، لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن، نو ما به دې ښځو ته حکم کړی چې خاوندانو ته سجدې ولګوئ. دومره د خاوند حق دی په ښځو. زمونږ په دې پیغمبرانو کې یو ډېر لوی عظیم پیغمبر تیر شوی دی، حضرت ایوب علیه السلام. اختلاف پکې لږ دشته، خو اکثر مورخین مفسرین لیکي چې دا لوط علیه السلام، دا ایوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نوسی و، کړوسی چې ورته وایي، د نوسی زوی و، د پلار د طرف نه، او د مور د طرف نه، د مور د حضرت لوط علیه السلام لور وه، او حضرت لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام روارو. نو د ابراهیم علیه السلام د مور د ابراهیم علیه السلام د رواره لور شوه. نو نسب بهترین نسب دی او ډیر زیات عبادت گزارو، هر پیغمبر عبادت گزار، خو ایوب علیہ السلام بیا ډیر زیات عبادت گزار دی. قرآن شریف کې اللہ تعالی صفت کئی انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. اللہ وی یرا چې اللہ دا چا صفت وکړي نو هغه د صفت قابل. انا وجدناه صابرا یو پکې صبر ډیر زیات، او بل الله وی نعم العبد ډیر خساړی ډیر خبنداو ډیر خبنداو. نو چې الله وی ډیر خبنداو او دا نه وی چې نعم المرء ډیر خساړی، نعم العبد بندگی پکې و ډیر خبنداو، او انه اواب ار وخت به الله تراجو. اواب هغه چاته وی چې په هر مال کې او په بدن کې او په هر سیس کې الله تراجی وي او الله ته رجوع کوي. مالدارم ډیر زیات، دومره مالدارو چې بعض علماء لیکلی دي، د عبدالماجد دریابادی رحمت الله علیه په خپل تفسیر ماجدی کې لیکلی دي، وی د دومره ځمکه وه سی د غرب په علاقه کې و سی هغه سمه کې وه، نو چې کومه اواره علاقه کې ځمکه وه نو اوس خو خلک د جیربونو حساب کوي چې دومره جیربر او دومره ایکړه ده. هغه زمانه کې خو جیربونه او ایکړه نو د قلبوخه، او پخوا به د مشرانو هم دلته د قلبو خبره کوله. نو وی دومره ځمکه یې وه چې 1500 قلبې پکې کار کوي، د 500 قلبو ځمکه وه او 500 قلبې دي، 500 خره دي خره د کار دپاره، او 3000 اوښانو او 7000 ګډې چیلې وې، دومره مالو ده. او تا اندازه لګوه چې د هرې قلبې سره ځان له یو زمیندار، دارنګې د خرو سره ځان له مزدوران چې کار پې کوي، دارنګې د ګډو چیلو سره اونکو ځان له خلک، او لوی محل یې لوی، او دومره سخیو چې چاته به د کم څیز ضرورت راته تر دې حده پورې چې میلمه هر وخت به درستخان، دا خو چونکې د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راځي، او د ابراهیم علیه السلام مهمان نوازی دا تاریخي خبره ده، هر وخت به دنیا ورته میلمانه ناستو، او چاله ډوډۍ او چاله جامې او چاله نغدې پیسې ورکوم. نو دون عبادت گزار دی چې بره په اسمانونو کې فرشتې صفتونه کوي. نو ما درته دا 2 جمعې 13 جمعه د شیطان خبره کړې وه، شیطان خو د نیک سړي دشمني، او بیا چې څوک د چا د عبادت صفت کې شیطان یې چېرته برداشت کولی شي. نو شیطان رب العالمین ته رجوع کړه، یا الله ستا دا بنده ایوب عبادت کوي، دا ځکه کوي چې مال دې م ورکړی دی او بچي دې م ورکړي دي، دی بېغمه دی. که دی غریب وی او د مال نه وی یا لږ مال یې هلاک شو دی بیا ستا عبادت وکړي، دا خو خدای ستا پې مهربانۍ دي. شیطان ګورې ما درته مخکې ویلو چې دی د خدای په مقابله کې لګیا دی، د الله مقابله کې. نو الله ده ته وی ځه د ده د مال او د دولت اختیار مې تاله درکړه،
نو زما په دې واقع کې یو پټی غرض دی، هغه غرض در سره دې واقع نه بیانو. وی زره دې اختیار مې تاله درک، دې خوشحاله شو. رونو ګورې زمونږ ستاسو الله د فرشتو په ذریعه حفاظت کوي. یرسل علیکم حفظتا، قرآن شریف کې الله فرمایي. یعنی چې الله د دې فرشتو په ذریعه حفاظت ته مسلمان نه کولی، دا نیکان به د شیطان یو ورځ هم نه وي پرېښي چې ګمراه کوي او خرابوي، خو وجلې به یې وي که مونږ یې نین او مونږ اینی، نو په مری به یې د لګوته ایښودې وه او سا به یې دنه په یو ساعت کې ایستلی وه. لیکن دا د فرشتو په ذریعه الله عبادت کوي او هم دې د مال حفاظت کوي، هم دې د بچو حفاظت کوي. نو الله وی زه د مال او د دولت اختیار مې تاله درکړه چې څه دې خوښوي ورسره کوه. دې راغې دا خپل بچي را جمع کړل. چې را جمع کړل چې څومره یې غله وه، وی د ایوب علیه السلام دا ټوله غله به سوځو، اور یې ورته ورتک او درمندونه او غلې ارسې وله مکمل وسوځول. او بیا د هغه مشر د ځمکو چې کوم مشر ناظر دی د هغه په شکل راغی او جامې یې شلولې او جړه یې جوړه کړې و، راغی ایوب علیه السلام ته ودرېد. وی ځکه نه ته کوه د خپل خدای عبادت دی او هغه خدای در پسې راغشتې د راشه چې څومره غله دی او غنم او هغه نور څیزونه ټول یې درته وسوځو. د نیک سړي کار څه دی؟ اذا اصابهم مصیبة ان قالوا انا لله وانا الیه راجعون، وانا لله وانا الیه راجعون. وی زخه شوه، وی عبادت ته اوزګار شوم، د دې به مې څه سوچونه او غمونه کوم. بس دې خو پوه شو چې دا کار خو نه شو. بچي راغونډ کړل، وی دا ګډه چیلی ولا غرق کو، ای ولا غرق کړل. بیا راغی همغسې وکړه، د وی دخه شوه چې غرقې شوې، د خدای عبادت ته اوزګار شوم. بیا یې وله اوښان هلاک کړل، بیا غلامان وینځې وله هلاک کړل. خو ایوب علیه السلام یو رب د سترګې م د الله نه غافل نه که. اخره کې د الله ته وی خدای په بچو مطمئن دی، بچی دی، سبا به د دې نه زیاته غله زرغونه کي، اولاد یې شته، بچي شته. وی زه دغه اختیار مې م دله درکه. بچي راغونډ کړل او ټول محل یې به د پاسه راوغورځه، بچي وله ټول مړه کړل. او چې کوم مشر استاد و د هغه په شکل راغی او چغې وی ایوب علیه السلام ته، وی ځکه نه ته همغسې عبادت کوه او راشه هغه ټول بچي دې مله مړه کړل، او که تارې د هغه بچو چغې ولیدې او هغه وینې ولیدې. دې څه وی؟ وی الله را کړي الله واغشتل، زما پکې څه دي؟ دا څه خو د الله دي، الله ورکولم کوي غشتلم کوي، خوند یې ونه که. بهر کیف آزمایشونه راځي په دنیا کې په خلق، او ورونو ګورې دا ذهن کې واچوي چې په نیک سړي آزمایش دا ډېر زیات دي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. وی زیات آزمائش په مخ د ځمکه په پیغمبرانو راځي، بیا ورپسې نیکان، بیا چې ورپسې کم نیک دي بیا ورپسې کم نیک دي. دا ولې؟ دا چې کم نیکان دي او ګناه نشته نو دا مصیبتونه پې ولې راځي؟ دا ولا خدای په آخرت کې درجی اوچتوي. او که کم گناهګار خلق دي د هغې نه پې خدای ګناه راجوي. نو بعضې خلک وي لکه که دا نیک وي دا تکلیف به پې نه راته، نه دا تکلیف دا بیماری دا لازمه نه ده چې دا د په ګناهګار راځي، دا په نیکانو هم راځي او په صالحین. تاسو نه ګورئ دا بزرگان او دا نیکان او صالحان دی اکثر بیمارانی، چاته یو بیماری او چاته بله بیماری، خو فرق به دی چې کم سړی ګناهګار دی او په د تکلیف راغی دی به فریادونه کوي او چغې به وایي، او چې کم سړی نیک او صالح دی په د بیماری او تکلیف راغی دی او پکې استقامت کوي او صبر به کوي. دی فرق دی. تر دې حده پورې چې دی غریب باندې داسې ابتلا راله چې بیمار شو، او دا پخوا به زمونږ په دې وطن کې په دې خلکو ننکۍ راختې، اقې ننکۍ به یې ورته وي چیچک چې څه ته وایي، دا ټول وجود یې د دانو نه ډک شو. دې حد ته خبره ورسېدله چې د خپلو خپلوانو د ټولو ته نفرت پیدا شو، کرکه ته خلکو شروع کړه دا بیماری به مونږ ته ولګي. نو خپلوان هم ته بیزاره شو، دوستان هم ته بیزاره شو، گاونډیان هم ته بیزاره شو، واحد یو کس پاتې شو، یو بیبی پاتې شوه رحمت د هغې نومو چې هغې د خپل خاوند خدمت کا. دا مې درته دې پورې وي.
چې ډېرې ښځې د خاوند ناشکره دي، خو ډېرې ښځې داسې مشته چې په تکلیف کې خاوند نه پرېږدي. د خاوند به قدر کوي، د خاوند به عزت کوي. که خاوند په ظلم او زیاتی کوي د هغې تپوس په خدای د خاوند نه کوي، لیکن دا په هغې کې صبر کوي او صبر گزاره به او د خاوند اطاعت گزاره به. نو دا غریبه یک تنها یوازې پاتې شو او د خپل خاوند لګیا د خدمت کوي تر دې حده پورې چې مزدوري به خوارې کوله. غریبې مزدوري به یې کوله، هغه ډوډۍ به یې راوړه د خپل خاوند له به یې ورکوله. مزدوری به کول لګیا به هغه ډوډۍ به یې راوړه د خپل خاوند له به یې ورکوله. او څونه مودې دا بیماري وه، د ازمایش او د تکلیفونو او د بیمارۍ مودې څومره وه پته درته لګي؟ نه یو 6 میاشتې او نه یو کال. روح المانی کې لیکلي دي علامه آلوسی چې 19 کاله په دې بیمارۍ په دې تکلیف کې دا غریب پروت. 17 سال 19 کاله په دې تکلیف او په دې بیمارۍ کې پروت. بچی لاړ شهیدان شو، مړه شو. مال لاړ ختم شو، ګډه چیلې لاړې ختم شوې، اوښان لاړل ختم شو، ځمکې شاړې شوې، نوکران مړه شو، وجود بیمار شو، خپل پردي چې څومره ټول پردي شو، دوستان ټول پردي شو. که بله ښځه وې دقسې به یې پرېښود چې د خپل کار کوه. څنګه چې دا نور رشته داران یې وایي دا بیماري به دې مونږ ته ولګي، دی به هم ویلو چې بیماري مونږ ته ولګي، لیکن نه، وی ارس چیز زه بستاوم په دغه بیماری کې خدمت کو. لګیا د خدمت کوي. چې کله خدمت کوي نو یو ځل دا شیطان راغی چې ودرېږه دی خو ما په اس طریقه هم د الله د عبادت نه منې نه کړ. او مقصې ایوب علیه السلام لګیا دی د رب العالمین عبادت کوي. اوړي خو نه د الله د عبادت، لاسونه کار نه کوي، خپې کار نه کوي، بیا هم د الله عبادت کوي. جبه لګیا ده او د الله عبادت کوي. نو دی راغی دی ښځې ته یې پلاوي دا خاوند باندې څه چل شوی دی؟ وی دانې پې راختلی دی، بیمار دی. وی زه به داسې یو شی درته وښیم، یو شی به دله دم کم چې ستا دا خاوند به په یو سکندونو کې جوړ شي. وی اله دم که نه که نه؟ وی تاسو خو بیا بل څه وایې که موږ څه وایو؟ تاسو خو له چې ډاکټر یا حکیم دارو درکړي او د ډاکټر او د حکیم په دارو جوړ شي، نو بیا تاسو دا نه وایئ چې د حکیم جوړ کړو، بیا وایئ دا مونږ خدای جوړ کړو. دا په دې نوښار کې یو ډاکټر و، هغه به دا وی د خلکو له ګولۍ زه ورکم، دارو والا زه ورکم، او چې جوړ شي نو بیا وایي چې خدای جوړ کړم. هلکه ګولۍ ما درکړه، انجکشن دله ما ووو، او چې بیا جوړ شي نو بیا خدای یادې. ما وی دا ډېر قمقل بې وقوف ډاکټر، بې شکه جوړونکی څوک دی؟ ډاکټر صاحب ستا په دماغو کې د دې بیمارۍ پیژندل او د بیمارۍ دپاره چې کم دارو پکار دی دا ستا په مازغو کې چا چولی دی؟ الله. دا سترګې چې ته پې مریض ته ګورې، او دا لاس چې د مریض نبض پې ګورې، او د مریض بلډ پریشر پې ګورې، دا اندامونه چا در کړي دي؟ الله. او کم دارو چې ته دې مریض له ورکې دا دارو چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي. او بیا چې مریض لري دارو ورکړل، ګولۍ دې ولا ورکړه، دا ګولۍ دننه معدې ته لاړه، نو دا ګولۍ په دې معده کې په دې وجود کې لاندې حل شي، او دا په وینه کې ګډه شي، او دا هغه متعلقه بیماری ته رسي. نو ډاکټر صاحب ته پسې کوشش وی چې دا ګولۍ اوس دغلته حل کې، او د دې ګولۍ نه مختلف څیزونه جوړېږي، څه په وینه کې ګډېږي، څه پټو لځي، څه هډوکو لځي. نو دا تقسیم دغلته دننه د سړي په دې ګېډه کې څوک کوي؟ دا ګولۍ اوبه کوي څوک؟ دا وینې ته څوک رسوي؟ دا مازغو ته څوک رسوي؟ د اینې ته څوک رسوي؟ دا ګردې ته څوک رسوي؟ دا هډوکو ته څوک رسوي؟ دغلته اوبه ډاکټر کاکا کوشوي دی چې دا تقسیمات کوي هلته کې. دا د چا کار دی وایي؟ دا د الله کار دی. نو هغه دا شیطاني اثرات دي. نو هغه شیطان ورته وایي وی تاله به زه اوس داسې شی درکم چې دا خاوند به دې په سکندونو کې جوړ شي. وی شا به راکه که نه؟ وی نه تاسو خو دا علاج دله به زه وکړم، بیا به چې خدای جوړ کړم. ځکه داسې وایي چې زه د پلانکي حکیم جوړ کړم، او دا خاوند دې داسې وایي چې زه د حکیم جوړ کړم، شرطیاً دله اوس علاج کوم ته چې جوړېږي او که دې نه جوړېږي. دا بیبي یې لاړه او دې خاوند ته د هغې زړه کې دا نور راغلی چې یقینا جوړونکی انسان دی، خو دا مجازي نسبتونه خلق کوي که نه؟
راغی خاوند ته ایوب علیہ السلام ته کېناسته یو کیم مې مونتی دی او ته ډېر په تکلیف کې پروت دی. واقعي چې وجود ټول د دانو نه ډکي. دې زمانه کې خو دارو دی، هغه زمانه کې خدا دارو نه ده، اوس چې کم دي. نو ټول وجود دی د بیماری او د تکلیف او د دانو نه ډک دی. یو حکیم مې مونتی دی، هغه د علاج کوي، خو د هغه یو بوټی غوندې شرط دی. هغه وایي چې دا به وی چې زه دې حکیم جوړ کړم. دا ټکې وایي. اوس په دې سوچ وکړه، بس ایوب علیہ السلام له غصه ورکړه. پیغمبر له بیا د پیغمبر په مخ کې چې څوک د الله د خبرې خلاف خبره وکړي او بیا دا وایي چې د پلان کې جوړ کړم، نو پیغمبر له خو په دې ډېر قهر او ډېر غصه وردي. اگر چې صابر او خو د دین په بنیاد کې غصه وردي. یو صحابي فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ډېر زیات صابر و، صبر پکې ډېر و، خو چې کله به د الله د حکم لږه خلاف ورزي شوه نو بیا به د پیغمبر علیه السلام غصې ته څوک ودرېدی نه شو، بیا به وله غصه ډېره ورتله. نو ایوب علیہ السلام لم دلته غصه ورله. وی ختم ما ته دا خبرې ښه او ګوره شیطان چالونه سکیمونه هم دی چې دی په ښځه سړی وی. ما درته مخکې م ویلي وختي م درته وی آدم علیہ السلام چې د جنت نه رایسته د چا په ذریعه راوویسته؟ د بیبي حوا علیہ السلام په ذریعه باندې. دا چل یې ورته جوړ کړه. نو دی یو سازش جوړ کړه. نو ایوب علیہ السلام له غصه ورله. وی ښه که زه خدای جوړ کړم 100 چوکې به دې وام، 100 چوکې به دې وام. اوس که بله ښځه وه، ښه زه دې خدمت هم کوم او ستا دپاره مزدوري م کوم او خپل خپلوانو ټولو پرېښودی، خلک دنه نفرت کوي او لا چې جوړېږي نو ما به 100 چوکې وې 100 غزاره زه خپل کار کوم، ځان له بل څوک خدمت له وګوره. لیکن نیکی بی بی تا گورا دا خاون حق چے پیجنی او نیک بی بی تا گورا وی تا دے خدای جوڑ کے اللہ دے روح صحت نصیب کا ما سل نہیں او زر چکی ہوا پاک حالت کے لگیا دا او دا خپل خاون خدمت گئی. رب العالمین چی دا علماء بازی لکی وی چی دا بیماری اکل دے جب تا رسیدلا نو اللہ تے درخواست کا او دا شیطان پویشو وی دا تا چې کوم حکیم ولید دا حکیم نه دا شیطان دې شکل دا حکیم جوړ کړی دی. نو دا خدای نه دوه سوال وکړل. و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یو الله ته چغه واله یا الله ما ته دا بیماری نور دا ما جبه ته ورسېدله او الله ستا د عبادت نه مې وباسي. خدای ته ارحم الراحمین، ستا نه زیات رحم کوونکی بل څوک نشته. او بل دی وی وی چه ربی انی مسنی الشیطان بدر، ربی انی مسنی الشیطان بدر. خدای شیطان لا تسکیمون سازشونه جوړه او تکلیفات را تر رسی او سی را خضر رانیغه کړی ده. الله مال شفا راکی. او ردین مخکې چې بوته دی خزی وی سړی نه جوړ شي دا الله نه سوال وکړي خدای پاک دې جوړ کړي. د بس وی خزی زما د روح صحت زمانه زما د بیماری نه ډیره زیاته ده، نو زه شرمېږم چې الله ته ویم چې خدای پاک ما جوړ کړي. پرېږده چې دومره بیماری په ما راشي لکه زما د روح صحت عمره او د هغې نه لږه واوړي نو بیا به ته سوال کوم. دومره صبر پکې و. خو چې دا مسایل ولیدل او جبه ته خبره نږدې شو خدای زه په دې جبه تا یادوم، اوس باقي مې دا جبه بندېږي او شیطان را تسکیمونه سازشونه جوړی. نو قرآن شریف کې الله فرمائی فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اهله ومثلهم معنا مثلهم معهم رحمتا من عندنا. رب العالمین څه چلو کا دا ښځه تلې وه چې ته ډوډۍ وله پیدا کړي او جبریل علیه السلام وله راغی. چې راغی ورله د خپې اوچته کړه او د ځمکې له یې دا ښې خپره وبروله نو د یخو اوبو چینه پیدا شو. نو بیا دا بله خپه وله ونیوله او د ځمکې له یې راوبروله نو د ګرمو اوبو چینه پیدا شو د الله په حکم. نو دې یې راوچت که او د هغه ګرمو اوبو د هغه تړمو اوبو هغه چینه کې چې هغه کومې اوبه راتلې په هغې یو لمبول چې څومره بیماري وه ټوله پکې ختمه شو. او بیا هغه یخې اوبه راواغېشتې هغې یې پې وڅکلې دننه په ګېډه کې چې کومه بیماري ولاړه ختمه شوه. خدای وله خپل قوت او طاقت واپس که هغه ځواني ورته خدای واپس کړه. شکل خشتا مزیدار
یو اعلی او پزمکه پروتو، یو اعلی کټې ولا راوړه هغې ورته کېښود او یو بهترینه بستری پې د پاسه ورته واچوله او خشته جوړه د جنت نه یې ولا راوړه هغې ورته واغوستله او یو خشته مدیدار تاج یې ورته په سر کوي په دې کټ کې کېنه. بیبي چې راله رحمت چې هغه ځای له راورسېده ویې کتل نو دا په جړا شوه، چغې کړې خدایه زما یو خاوند و بیمار چې هغه به کومو درندګانو تختولی او کومو مارغانو به یې غوښه خوړلې. نو ایوب علیه السلام ولا آواز ورکوي ای ښځې ولې چغې وې؟ نو دې خو دا خیال نو چې دا زما خاوند دی، زه دې مخ بل طرف ته واړم. په غور یې ورته ونه کتل، وی دلته زما یو بیمار یو مریض خاوند پروت و، نه لاس خوځولی شو نه خپه خوځولی شوه چې هغه به کم حیوان تختولی او کم شرمخان او زمرو به وړي او چا به خوړلی. نو دې ورته وی ته خپل خاوند پیژنې؟ څوک دی چې ورته وکتل وی پیژن، وی زه ستا خاوند یم ایوب. هغه زوړ حالت ورته را مخکې شو د بیمارۍ نه مخکې، ما له خدای پاک شفا راکړه. ګوره ښځه چې نه که د خپل خاوند په بیماری کې هم د خپل خاوند خدمت وکړه، لا ته نه. نن زمانې ښځې څنګه دي؟ خدای دې ناجوړه کومه کله کوم ناجوړه شو کنه او اقوا دې اقوا شوي یو چې د بړه خپل کار کوه ځان له چې د بوډۍ ښځه ګوره نه تختی. صالحانې به دې زمانه کې می شکر دی، خو اکثریت د فاسقانو ښځو دی. نو قسم یې خوړلی دی چې سل چوکې به دې وه. نو رب العالمین خوب هغه ذات دی چې ارحم الراحمین دی. ایوب علیه السلام ته تا چې قسم خوړلی اوس به زه چل کې. نو الله ورته بیا چل وښو، وی یو جارو راواله جارو او سل ډکي پکې واچوه، سل ډکي او یو شرخ ته پې وبس، بس سل چوکې شوې که نو یو شمراخ یو جاروی راواغشته او پای کې سل چوکې وې او په هغې هغه خاوند له یو ډب ورکړه، ښځې له یو ډب ورکړه. الله پې دا رحم وکړه، دا پې خدای یو کرم وکړه چې د ښځې د خاوند خدمت وکړه. یعنې چې سل چوکې راغشتې او په هغې واله نو خاوند یې جوړ چې ښځه به یې قبر ته رسېدلې وه. نو نیکانې ښځې هم شته او بدعمله ښځې هم شته. د حضرت ابراهیم علیه السلام بیبیانې دي دوه. یو بیبي یې ده بیبي ساره، څنګه چې ابراهیم علیه السلام د وطن نه بې دخله شو د نمرود د علاقې، نو دا بیبي ساره هم ورسره د وطن نه راووته. دوه کسان ورسره وخه، دا بیبي ساره د تره لور ده او یو ورسره خپل وراره لوط علیه السلام، دا ورسره هجرت یې ورسره وکړه. څنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل مور پرېښود او پلار یې پرېښود او خپل رونو او تربوران ارسه یې پرېښودل، دارنګې بیبي سارې هم د ارسه پرېښودل، د خدای په نوم یې ارسه قربان کړه. که بله ښځه وي وی به چې ښه زه ستا ښځه یم او ته مې خاوند دی، نو که دلته په دې عراق کې اوسېږې در سره به زه خو تا له مور پلار دی له نیم در کړه چې تا سره دې په وطنونو پیاده سفر یې کوم او لږه تندرې تېروم او در سره ګرځم. نه، ورسره په پیاده سفر روانه شو. ګوره الله احسان کوي، کم زنانه ده او که نارینه دي چې خپل ژوند یې الله ته وقف کو او ځان یې خدای ته وسپاره، نو خدای څوک نه ضایع کوي. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، چې کم نیک انسان دی د هغه اجر خدای چته هم نه ضایع کوي. دا الله سره ارس لیکلي، دا موږ د انسان ښېګړه ضایع کوو، خدای پاک د انسان ښېګړه او د چا نیک اجر چرته هم نه ضایع کوي. کومه نیکي چې دی بنده سره وکړه، بعضې سړی وایي که نه وایي لکه نیکي کوه په کندو کې سنبالوه، دا بنده به دا نیکي یېره کې خو الله نه یېری، الله به د هغې اجر دله خامخا درکوي، په دنیا کې به هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي. لاړه بیبي ورسره او تاسو به واقع اورېدلي، امام درته کړې ده. په لاره یو بل ظالم بادشاه هغه ته څه د ګناه مطالبه وکړه دې بیبي نه، چې د ګناه مطالبه وکړه هغه ته د ابراهیم علیه السلام حقانیت معلوم شو. نو ابراهیم علیه السلام ولا خپله لور بیبي هاجره ورکړه. نو ابراهیم علیه السلام سره دواړه بیبیانې روانه شو، بیبي ساره او بیبي هاجره. نو دا موجوده چې اوس کوم ځای کې بیت المقدس دا د شام علاقه و دلته راغلل.
نو د دواړو بیبیانو په منځ کې روانه راله. دوه بنې یو ځای ژوند تېرول دا آسان کار نه دی، دا ډېر ګران کار. یو جنت هغه ځای دی چې سړي سره پکې زیاتې بنې ژوند تېرولی شي. هم چې مونږ چېته دا ذکر راشي پکې چې جنت کې به سړي سره دوه یا ښځې به دا طالبان مونږ له چټ راکړي مونږ دوه نشو سنبالولی، دا دوه یا به څوک سنبالي په جنت کې ښځې سنبالول څه اسانه خبره خو نه ده. د قلبې غوان به سنبال کې، خو ښځې نه شي سنبالولی. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی وی نه دا خیرت دا جنتیانو زړونه به که قلب رجل واحد د یو سړي دړه په شانتې وی، لکه د یو سړي پړه کې اختلاف نه، دارنګې د دې په منځ کې لا تباغض ولا حسد، نه به یو بل سره بغض وي، نه به یو بل سره حسد وي، او نه به یو بل سره دشمني وي. خدا د جنت حیثیت دی، د دنیا نه دی. ګور دنیا کې دا جګړه شته، د زوی او د پلار په منځ کې راځي، د ښځې او د خاوند په منځ کې راځي، د مور او د لور په منځ کې راځي، د دوه ورونو او دوه خویندو په منځ کې راځي، د بنو خو خامخا راځي. جګړه جوړه شوه. بی بی سارې قسم وخوړه ابراهیم علیه السلام ته، وی یا به دا ما سره یو ځای اوسې او یا به دا لرې که او یا ما لرې که. او د بی بی هاجرې له خدای زویم ورکړی اسماعیل علیه السلام. نو د دې په زړه کې نورم داسې لږ بغض پیدا شو ورسره چې زه زړه ښځه یم د ده او زما زوی نشته او د زوی شته. دا څو شو؟ د دې بیبي زوی شته. نو قسم یې وخوړه یا ته ما لرکه او یا دا لرې که. نو ابراهیم علیه السلام چې به کم کار کو، پیغمبر هر کار د الله په مشوره کوي. نو رب العالمین سره یې مشوره وکړه. الله وی داسې وکړه چې دا کشره بیبي د هاجره او د دې د زوی اسماعیل دا دواړه راواله او زه درته لاره ښیم یو طرف ته بوز. دا کشره بیبي او دا بچی اسماعیل علیه السلام دواړه را روان کړل او موجوده چې کوم دی کې بیت الله دی، د دې بیت الله خواله راوسته. او دلته یو غټه اونه وه، اسم نور شاړه ځمکه غټه اونه وه، نو اوبه وې او نه نهر او نه کوي. د هغه اونې لاندې د خپله بیبي کشره بیبي هاجره او د هغې هغه ماشوم بچی کېنول. لږې غوندې اوبه یې ورسره په بتکي کې هغې ورته کېښودی او لږ غوندې ورسره څه ساتوان متوان کجورې څه سامانو په یو رکوټې تیلې کې هغې ورته پرېښودل ابراهیم علیه السلام ته. ګوره د ښځې تابعدارۍ ته چې د ابراهیم علیه السلام ته روان شو، نو دا بیبي هاجره ورپسې شوه. نو ابراهیم علیه السلام هم ګورې صابر او ډېر زیات صبر و پکې. ان ابراهیم لحلیم لأواه حلیم. قرآن شریف کې الله فرمایي اواه هغه چاته وي چې هر وخت خدای ته جاړي او آه کوي. او حلیم معنا صابره. حلیم هوښیار ته مو یو صابره ته مو هوښیاره مو صابره مو. نو چې دې ته روان شو علما لیکي دا اوس چې کوم خوا د باب مروه د علاقه د باب مروه باندې مخامخ وځي. پخوا به ورته چپر بازار اوس یې روان کړی دی، د معلات طرف ته کم چې د مکې مکرمې قبرستان دی، دې طرف ته روان شو. نو دا بیبي ورپسې ده او ورته وایي ته چېرته دی او موږ د چاته پرېښود. نو دې خو ورته غږ نه شي کولی. که ورته مخ راړئ نو کشره بیبي ده، ځوانه پیغله او ماشوم بچی دی، نو جړا وله ورځي، نو غږ نه کوي. نو دا بیبي یو خیاره وه، د دې لمن نه یې کلک راونیوه، وی چېرته هم پرېږدې، غږ نه کوي. اخره کې دا بیبي ورته وایي الله امرکه، وی تا ته خدای ویلی دی؟ هغې ته خو پته وه چې زما دا خاوند بغیر د الله د حکم نه بل تک نه کوي. نو ابراهیم علیه السلام متصر داسې وخوده، مخ یې ورته راوانه. نو بیبي فورا لمن پرېښوده، بإذن لا یضیعنا، وی خدای به موږ نه ضایع کوي. ګوره یقین د بیبي څونه مضبوط او پخته دی، موږ به خدای نه ضایع کوي. زه په مخه دی ښه. نو ابراهیم علیه السلام نو چې روان شو یو غر ته وخت. ګورې دا ډېر ګران کار دی، دا داسې ازمایښتونه لري خدای صاحب قسم دی. موږ معمولي ټوخ را باندې راشي څومره فریادونه کوو، یا معمولي غوندې څه تکلیف را باندې راشي موږ څومره چغې وباسو. واقعي موږ نه یو د ټینګې، موږ هغه وجود او هغه استقامت نه لرو کوم استقامت چې د پیغمبرانو د هغې د بیبیانو د هغې د بچو موږ کې هغه نشته. یو غر ته وخته ابراهیم علیه السلام، نو پروردګار ته مخ واړو او چغې کړې الله ته
او سوای ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. الله وتویلو چې دلته زما یو کور دی نخ اشتدا به پیبادو مخکې نه پی کړو. خدای ما خپل بچی پرې خودل ستا د یو پاک او عزتمن کور په مخ. ربنا لیقیموا الصلاة، خدای عبادت لګول ساده کور خوا کې جدیدل ته عبادت کی. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، خدای سو کو ته چاړه وتر مایل کې سو خلق ولا را ولا خدا دی به یوازې سکه. ورزقهم من الثمرات، او خدای د میوه په شکل کې روزي ولا ورکا چې ستاسو شکریا ادا کی. نګورا بیبي ال تصبر وک اغه بلی بیبي عمل ته قرباني ورکړې و د خپل خاون سره چې د عراق نه د خپل خاون سره سفر وکړ او پیاده مزل وسره کو هجرت وکړ د عراق او د شام په منځ کې څومره مزل دواړو قرباني ورکړې. دواړو بیبيانو له د خاون د تابعدار او د الله د حکم د پوره کولو سلی رب العالمین ورکړي. څنګه ورکړي؟ دی له خدای اسماعیل علیه السلام ورکړ او خدای پاک د اسماعیل علیہ السلام او د ابراہیم علیہ السلام د بیت الله نقشه جوړ کړل. بیت الله په خدای جوړ کړ. هغه مشر بیبي له خدای پاک حضرت اسحاق علیہ السلام ورکړ. هغه لم خدای غسله خدای پاک ورکړه او د ابراہیم علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام په لاس باندې خدای بیت المقدس جوړ کړ. یو زوی وسره لګیا دي کار کوي بیت الله جوړیږي، التبل زوی وسره لګیا دي کار کوي بیت المقدس جوړیږي. او اغه زوی لا د دې زوی په اولاد کې خدای د دواړو جهان مبارک سردار پیدا کړ د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې، او د اغه زوی په اولاد کې خدای څوک پیدا کړل؟ د اغه زوی نه خدای پاک یعقوب علیہ السلام پیدا کړ. د یعقوب علیہ السلام نه خدای پاک یوسف علیہ السلام پیدا کړ او د اغه نه خدای پاک څومره اولاد کې بلا پسونو زرګونو پیغمبران پیدا کړل. دا ولی بیبی نیکه ده، صالحه ده، پاک دامنه ده. کومه ښځه چې نیکه ای صالحه ای پاک دامنه بچی به پاک دامن لویږي. یو مثال دله درکوم، د دې نږدې ملک د افغانستان مثال درکوم. یو تاریخ مې کتب په افغانستان کې یو بادشاہ تیر شوی د امیر عبدالرحمن ویرده نیکو د هغه نوم امیر دوست محمد نومو. د دې امیر عبدالرحمن نیکو امیر دوست محمد نومو. نو هغه امیر دوست محمد لخر اولېګه د یو علاقې د جنگ لپاره او خپل زوی شاهزاده هغه جرنیل کوله. امیر دوست محمد هغه ولا جرنیل کو فوج ورکو د په پلان کې علاقه باندې دشمن په مونږ حمله کې لار شداغي مقابله وکړه. وی لخر ورکو دا د امیر دوست محمد زوی چې کم شاهزاده دی د لار مقابله له چې مقابله لار اطلاع داراله د سی ڈی پولیس والا چې ستا اغزوی چې دی د امیر دوست محمد ته دا اطلاع رااله چې ستا زوی شکستو منتور او تختید او بلا فوج یې مړه شو او علاقه یې پرېښود د دشمن ته. او د امیر دوست محمد وی کور ته راغی او دیر ناست ډېر زیات پریشانه دی. نو ښځه ورته وی سړیه ولې پریشانه؟ بادشاه سلامت وی پریشانه په دې چې هغه زوی دی د دشمن نه راو تختید او بلا فوج یې مړ شو او دشمن بلا علاقه مونې ولا او د زوی دې پته نه لګي چې زوی به د سنگ کم دی ترا تختیدلی او کم ځای به یو کم ځای به نه وي. دا ښځه ورته وایي چې بادشاه سلامت زما زوی فتح مونتی ده، زه درته وایم چې زما زوی فتح مونتی ده او دشمن له شکست ورکړی دی، زما زوی را تختیدلی نه دی. وی ټول سی ډي رپورټ ته او د خفیه جنسو پر رپورټ ته چې زما لخر راو تختید او د دنیا لخر مړ شو او ټول وی چې غزوی د راو تختید او ته دلته په کور کې ناسې سره خبر نه وته زما زوی ګټه مونته ده فتح مونته ده. وی خستا رپورټم دی او زمام دی پته به ولګي. خزه ډاډه ده تکړه ده چې یو سور د تیر شونو بل رپورټ راغی وی فتح مونته دشمن باندې فتح مونته دشمن یې وو او استاد وی چې دغه شاهزاده هغه سپسالار هغه جرنیل کامیابی ومنتل راغه خزه تکې ناسته وی خزه هغه د ما ریپورت خو واقعي غلطو زما ټول د حکومت ریپورت غلط ثابت شو تا ته د اطلاع چا درکړی و وی چام نه نو تا بیا څنګه وی چې د ما زوی فتح مونته ده او د ما زوی نه تختې دلی ما ته وی دال دته نه ویم وی نه ما ته بخامه دال وی بادشاہ د خزه خزه ته وی خامخا بالوي وی ال دته وی مخو دا بزان سره راس کې ساتي
وی وایا وی خال دا دی چې کله نه موتا یو بل سره یوځای شو او دا بچې زما خېټه کې جوړېدل شروع شو نو ما حرام خوراک نه دی خوړلی مشتبه به هم نه دی خوړلی ما دا سوچو که چې زه داسې خوراک خورم چې زما وینه مکمل پاکی ولی چې د چا وینه پاکی او دغه پاکی وینه نه کم بچی جوړیږي هغه به بهترین اخلاق به دغه جوړیږي داغه به رزیل اخلاق نی داغه به خراب اخلاق نی داغه به بهترین اخلاق بی اعلی اخلاق بی نو ما چې داسې بچی زما وشي چې هغه د بهترین اخلاق خاوند دي نو ما نه میاشتې لري بچی د پاره ډېر پریزونه کړی دي ما منځونه کړی دي ما تلاوتونه کړی دي ما سجدي کړی دي او چې کله تر کمې پورې دی بچی بیا زما د سینې پی خوړل نو داسې وخت په ما نه تیر شو چې دی بچی له مې پی ورکول د هغې نه مخکې ما 2 رکعاته نفل نی کړی دې ته مور وایي زه به لاړم ما به اودس وکړو اودس نه پس به مې 2 رکعاته نفل وکړل نو ستا دا شهادت زوی مې بیا هغې نه پس سینې ته واچوم او چې دی به بیا کله په جړا شو په یو پسې نو بیا به مې اودس کوم ما به 2 رکعاته نفل کول او بیا به مې پی ورکول نو چې کم داسې بچی وي چې هغه پاکه پی وخوري او پاکې وینې نه جوړ شي نو هغه بهترین اخلاق هغه شهادت ته ځان ورنږدې کوي ځان شهید کوي خو تختي نه هغه کې تیښته نه چې تا ما ته و چې زوی دې راو تختید ما وې داره داسې وینې نه دی جوړ چې دا دې را تختي دې به ځان وجدي شهید کېږي به جنت ته به ځان رسېږي خو دې به را تختي نه د باندې ما حلاله خوړلې ده د دپاره ما منځونه کړي د دپاره ما اودسونه کړي دي او د ده دپاره ما ډېر تلاوتونه کړي دي شته داسې میندې اوس په دې زمانه کې نشته نو حضرت اسماعیل علیه السلام د کمې مور پی خوړل د بیبي هاجرې نو ځکه ته خدای د دواړو جهانو پیغمبر رستو پیدا کړه او حضرت بیبي اسحاق علیه السلام د چا پی خوړل د بیبي سارې پی خوړل نو خدای پاکی په اولاد کې په زرګونو پیغمبران پیدا کړل اولاد کې خدای یعقوب علیه السلام پیدا کړي او حضرت یوسف علیه السلام پیدا کړي دا پاکه بیبي چې پاکه ده وینه پاکه ده بچې به نیک لویږي د بهترینو اخلاقو بچې به پیدا کېږي او بیبي چې کله نجسه ده بیلمازه ده بیلمازه مون نه کوي او دس نه کوي تلاوت د قرآن شریف نه کوي نو بچې به د ګنده اخلاقو پیدا کېږي ښه بچې به چتم پیدا نشي نو دا مې یو خبره کوله د زنانو متعلق چې زنانو کې یو لوی نقصان دا دی چې دی ناشکره دي ناشکري پکې زیاته ده خاوند به شکریا ادا کوي نه نعمت ناشکري به نه کوي په ناشکرۍ الله خفه کېږي او په شکریا الله خوشحالېږي دا یو صفت دویم نقصان په زنانو کې څه دی دویم بې ستري پکې ډېره زیاته ده دې زمانه کې تاسو ګورئ ښځې بربنډې ګرځي که نه ګرځي نری لباس مری ښکاري سټ ښکاري د سر ویښته ښکاري لاندې خپې ښکاري پنسي اوچتې کړي لاندې ټولې خپې ښکاري بې ستري په دې بازارونو کې په دې مارکیټونو کې وګوره حیران بشي دا دومره بې ستري ده په ښځو کې دا ټوله ګناه کبیره ده یو ګناه کبیره نه ده د دې خپله هم ګناه کېږي او چې دا کم سړي ورته ګوري د دې ټولو سړو چې څومره ګناه و چې د دې برابر د دې ښځې مشوه راشه د دواړو جهانو مبارک سردار سوی حضور پاک مبارک فرمائے وی ښځې به هم خوشبو پورې کوي او سړی به هم پورې کوي سړی به کومه خوشبویې پورې کوي سړی به هغه خوشبویې پورې کوي ما ظهر ریحه وخفی لونه چې رنګ یې نه ښکاري بوی وي بوی پکې وي رنګ یې نه ښکاري رنګ والا خوشبو به نه پورې کوي په مخ به پوډرې او په مخ به دا څیزونه میزونه نه پورې کوي او د ښځو خوشبویې څه ده ما ظهر لونه وخفی ریحه چې رنګ یې ښکاري خیر دی په مخ دې رنګ پورې کوي او په تندي دې رنګ پورې کوي او په لاسونو دې پورې کوي خو چې بوی پکې نه ولې ځکه چې دا بوی کوي نو د خلکو هغه توجه ځان ته را پیدا کوي او کومه ښځه چې د کور نه بار وځي نبی علیه السلام فرمایي برقه کې به وځي یدنین علیهن من جلابیبهن قرآن شریف پې فرمایي غټ څادر به په سري برقه به په سري اله به د کور نه بار وځي وی ولې ښځه چې د کور نه بار وځي نو شیطان یې خلکو ته راډولی کي استشرفها او خلکو توجه ورته را پیدا کی او سړي ورته را مایل کوي نو کمې ښځې چې په داسې حالت کې وځي چې نری لباس یې چولي کمې ښځې چې په داسې حالت کې وځي چې دا داسې شکل جوړ کړي چې ما ته سړي وګوري د دواړو جهانو سردار فرمایي دا زناکارې ښځې دی وایي دا د جهنم خشاک دی د جهنم خشاک زناکارې ښځې
بے ستری پکې ده دی بل عیب شو. او دریم لوی نقصان یې څه دی د ښځو دې نه علاوه ناشکري شو او بله بې ستري شوه کوم ته چې بې پردګي وی او بې ستري ورته وی. او بل لوی نقصان څه دی هغه دا چې جګړه ماره ده ډېره زیاته غیبتونه ډېر زیات کوي. سړي به ټول ناستي د ښځو صفت دا ښځې ګڼې ښځې ب ناستي په دې خاده کې او سړي ب ناستي. سړي چې ناستي یو به لګې خبرې کوي ټولې به ورته غوږې ښودي د سړو دا صفت دی. 5 سړي د 6 سړي یو به خبرې کوي نور به ورته غوږې ښودي. او ښځې چې لس یو ځای شي هر دوه لګې چغې جوړې کوي ځان له 2 بیالې لګیا دي هغه دورې 2 بیالې لګیا دي هغه نورې 2 بیالې لګیا دي هغه نورې 2 بیالې. او څه به وایي څوک به د خواښې غیبت کوي. انګور د چا غیبت کوي د خواښې. او خواښې چې بلې بوډۍ سره یو ځای شي د چې پیزې هغه د انګور غیبت کوي. که ټول انګور ورته لګیا او دا بیخ یې وځي بیخ په دا خدمت که نه خو دې ته نه خپلېږي خواښې ته نه خپلېږي به د هغې غیبت کوي. دا قانون دی بس. دا غیبت په ښځو کې لوی مرض دی او غیبت څونه خطرناکه بیماری ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د غیبت داسې مثال دی لکه پردی غوښې چې دی وخوړی د مسلمان غوښې دی وخوړی. او غیبت چې د کوم مسلمان وکړه نو تا خپل ټول قبول شوي ثواب هلته وبخه. دومره خطرناک شی دی. نو د غیبت والا یو جرم او د غیبت والا ګناه دا په ښځو کې شته. نورونو ښځو ته به بهترین اخلاق ښایو ښه خفوي به ورته ښایي ښه اخلاق به ورته ښایي نبوي اخلاق ښایي دې خپلو. ماسخوتن چې تاسو د کېږئ نو د دین کتابونه ډېر زیات دي خصوصا د مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه یو کتاب دی زما ډېر خوښ دی چې هغې ته بهشتي زیور وایي او د هغې پښتو کې هم ترجمه شوې د جنتي کالې ورته وایي پښتو کې د جنتي کالې وایي دا راوړی ښځو ته کښېنئ چې هغه ګوري. د ښځو دپاره مکمل دین پکې ځای کړی دی مکمل. او که کومې ښځې له پښتو نه وردي اردو نه وردي نو چې به بې ضرورته خبرې کوي نو بیبي ځان ته ماسخوتن کښېنوه او اورېږه دین یو خبره درته کوم دا به هسې زیور ورته قسطوار شروع کړه دروازې ورته لږ لږ مونځ ورته ښایه. ښځو له ګورې مونځ هم نه وردي قرآن شریف تلاوت هم نه وردي په دې لاره چې ځي چې کوم سپین کاڼي اینې چپ 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 کله به خولې له داسې وړي او کله به تندي له وړي. یا خدایه دا سپینه ګټه د نیک بخت دی. هلته چې د اونې څانګه وړقي چپ 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 په لاره ځي. بیت الله شریف ته تاسو لاړ چې دا ښځې چې کومې تللي دي هر ګوټ ته یې لاسونه چپ 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 که حجر اسود ته مخامخ شي خو د ټیک ته حجر اسود نه مخامخ خو چې کوم ګوټ ته چپ 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 او که صفا ته خیږي چپ 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 او که مروه ته خیږي او که چې ته په لار هغه شیطانان چې کوم د دغه پکې ویني که د هغې ته هم چپ 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 ناپوهه دی. او شیطان پسې کېړی بله وباسي وي دا شیطان دی. دا د ښځو دا ولې دا دین نه غریبانان نه دي خبر اخلاقی نه دي زده او دین نه دي خبر. او کنزل چې کوم کوي زما په خیال چې د پاکستان په ډکشنری کې باغه لغت نه کمی چې دی لور دی تاسې ناشنا لغت را وباسي کنزل مارې پکې بیلې دي. نو دا رونو اوس به راشو الله له څه به کوو دې زنانو سره به څه کوو قرآن له به راشو. قرآن څه وایي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندان. دا د خدای ډېر د مینې لفظ دی. قو انفسکم و اهلیکم نارا ځانم بچ کې د اور نه کور ښځې بچیم د اور نه بچ کې. کلکم مسئول نبی علیہ السلام فرمایي کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته. لکه شپونکي له خلکو په پخوا دا ګډې چې لی څاروي ورکړل وایي دا سره وه نو که یو ګډه به چې ته شرمخ ماته کړه تپوس به یې ترې کو دا شرمخ د نه ولې دا چې ما دا ګډه ماته کړه. دقه رنګې به تا نه خدای ستا د دې بیبي او د دې خپلو لوڼو او د دې خپلو خویندو تپوس به د نه کوي. نارن د اور نه ځانم بچ کې دا اهل و عیالم بچ کې. کم اور وقودها الناس والحجاره. د دنیا د اور خشاک خو ګیس دی او د دنیا د اور خشاک خو لرګی دی. د هغې خشاک څه شی دی انسانان او کړنې دي. علیها ملائکتون داسې فرشتې پې مقرر دي شداد سخت دل دي غلاظ د خولې نه هم سختي دی او د زړه نه لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. د خدای نافرماني نه کوي چې رب العالمین ورته څه حکم کوي هغه حکم باندې عمل کوي.
نو څنګه چې دین مونږ مکلف یو په دین، دارنګې زمونږ لونه او زمونږ خویندې او زمونږ بیبیان په دین باندې مکلف دي. نو نن سبا خدا مونږ د دنیا په تعلیم پسې څومره ګرځو، منډې ترړې جوړې کړي دي سکولونه او 100 کالجونه، او دې ته نه ګورو. ډېر خلک دي چې خپل لونه په مخلوط تعلیم والا سکولونو کې داخلوي. هلکان او جینکې یو ځای لګي، هغه سکول کې چې هلکان او جینکې یو ځای سبق وي، پام کوئ چې د خپل لونه خویندې هغې کې داخله نه کړي. او تا په کوم طرف تاسو سر شوئ؟ قطعا هغې کې مداخله وي. او دین ورته ولې نه ښایي؟ قرآن ورته وښایي، د قرآن ترجمه ورته وښایي، پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث ورته وښایي، د هغې ترجمه ورته وښایي. په خپله به دې هم زده کېږي، هغې ته به هم ښایي. ماسخوتن ورته یو حدیث، یا د جینکو مدرسې په هغې کې داخله کړي، یو حدیث د دین مسله مونځ ورته وښایي. قرآن ته لږ تېر کړئ، تاسو پته به درته ولګي چې قرآن صحیح وي او که غلط وي. نورونو دا ګورې، دا مو وایه چې دا یاره خو بس زما سر د تیږې لاندې دی، بل به خپل کار کوي. نه، څنګه چې ستا باندې دین فرض دا رانګې په هغې باندې هم دیر فرض دی. دعا وکړئ الله ته زمونږ نه راضي شي. خدای زمونږ زنانه او زمونږ نارینه چې څومره دي، خدای مونږ ټول دینداره کړي. رب العالمین د بې دینۍ نه مو ساتئ. خدای د زنانو په سرونو هم د حیا د پردې څادر واچي او د رسوایۍ نه رب العالمین محفوظ ساتي. خدای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړلی شوي دین خدای هغه زموږ نصیب وګرځوي او د حضور پاک مبارک د سنتو تابعداري نصیب وکړي. الله که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي. خدای که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي، زموږ د حلال رزق نصیب کړي. ترانه خدای راضي شي او اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله.